زما دلته وګوره د طلباو ګیرې ته وګورئ د مفتیانو ګیرې دا دې ویستې دي د پي ټي آی دې غونډګانو ما ستا زور ګورم هسې مې همدله جنازه د اسلام آباد نه ویستې ده بیا به دواړه پاس کوو انشاءالله جومات باندې د الله په کور باندې د پي ټي آی غونډګان بدماشان حرامین دلته حملې کوي او څوک یې د تفوس نشته زما د واړه والی شوي دي زما د طلبا والی شوي دي د الله په کور باندې حمله شوې ده هلته توړ پوړ شوی دی تبلیغیان والی شوي دي بلوتاڼې ده هلته د خبره کوو السلام علیکم ګرانو کتونکو په تیمرګره کې یو افسوسناک واقعه شوې ده تاسو ته پته ده چې د امریکا په خلاف یا د امریکې د غلامۍ په خلاف باندې د عمران خان څه کارکنان چې دي د پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې په احتجاج په مظاهرو باندې مصروف دي او همدغه شانتې بیګا په تیمرګره کې د پی ټي آی چې کوم ورکرز دي د هغوی یو احتجاجي مظاهره وه او په هغه احتجاجي مظاهره کې چې کله هغوی د جومات خواته رالل په هغې جومات کې یا د هغې مخې ته چې کوم د جی واي کارکنانو د جمعیت علما اسلام چې کوم کارکنانو د پاکستان تحریک انصاف او د هغو په منځ کې چې د توتو میوې شوي دي او د دغې نه پس بیا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي هغوی په دغه جومات باندې حمله کړې ده زما د دې هلکانو تپوس ونه کړو د الله د دې کور تپوس یې ونه کړو نو بری ښه په سوشل میډیا ویم زه د خپل پګړۍ تپوس کولی شم زه د خپلې ګیرې او د تعلیم تپوس هم کولی شم زه ډي پي او صاحب ته هم ویم اوس ورته واټساپ هم کوم چې د ایس ایچ او دې پوه یې که چې کله ذمهواري والي نو بیا دې حفاظت کوي د جومات بیا دې زما د طلباو حفاظت کوي دا اوس ښه کلک میلاو دی اوس دغه دی اوده دی خپل کار یې کړی دی زه اوس ځم تاڼې ته زما د واړه والی شوي دي زما د طلبا والی شوي دي د الله په کور باندې حمله شوې ده هلته توړ پوړ شوی دی تبلیغیان والی شوي دي او ښه د سرکار په نګرانۍ کې والی شوي دي زه اپیل کوم دا ایس ایچ او دې به د شپې شپې کې بدل کړی شي زه ډي پي او ته هم درخواست کوم او سبا به ښه جرګمار هم ورځمه چې دا سړی پوه یې که چې زما سره رابطه وکړه او ذمهواري واخیسته بیا د خپله ډیوټي څنګه نه ده کړې بیا زما هلکان څنګه والی کېږي زما مفتي نه ګیره څنګه ویستی کېږي او دې غونډو ته هم ویم ګوره یاد ساتئ که انتظامي څه ونه کړه بیا به زما ستا سره ذاتي خبرې بیا به پاس کوو زه به ستا زور ګورم هسې مې همدله جنازه د اسلام آباد نه ویستې ده بیا به دواړه پاس کوو انشاءالله اوس روانې تاڼې ته ښه ټول د جمعیت ورکرانو ته ویم د مدرسو چغې وهئ د جومات د حفاظت چغې وهئ نن ستا په لمن کې دلته په جومات باندې د الله په کور باندې د پي ټي آی غونډګان بدماشان حرامین دلته حملې کوي او څوک یې د تفوس نشته ښه مې خبر کړئ قدم اوس اخلم او دلته ورځم تاڼې ته دغه سچو سره میلاو دی ته زما سره ماښام کلکه خبره کړې ده زما دلته وګوره د طلباو ګیرې ته وګورئ د مفتیانو ګیرې دا دې ویستې دی د پي ټي آی دې غونډګانو ما له د غونډتوب چل هم راځي ما له تپوس هم راځي زه صرف انتظامي والا لاس خپلوم که انتظامي مدد ونه کړو نو پي ټي آی والا تاسو هم واورئ بس دواړه به راکوو کړو بیا به پاس کوو چې خلک تپوس د ګیرو د پګړۍ څنګه دی انشاءالله باس به کوو د خیره نو زه یو قانوني لار اختیاروم د هغې نه بعد به بیا خبرې کوم رب دې د قسمې که ګزار دې را باندې کړی وی بېعزتي دې رانه کړې وی ودرېدم درته نه خو د الله د کور مسله ده د الله د کور لپاره مونږ د سر نه تېر د الله لپاره مونږ ځان ورکړی او بخلی دی زه جذباتي یم یهودیانو واورئ زه جذباتي یم دعا کوئ چې زه په دیر کې وم زه په موقع راونه رسېدم ما به ستاسو ته خپل حساب کتاب کړی وی چې د الله د کور بېعزتي یا زما په طالب حافظ باندې ته ګزار څنګه کوې که مسله دې زما صحیح را مخامخ شه ټوله ورځ د کلاو یوازې ګرځم را مخامخ شه دا زما د حافظ څه کار دی دا زما د ملا د ګیرې څه کار دی دا د پګړۍ څه کار دی دا د الله د دې غټ کور سره څه کار دی چې دلته بېعزتي کوې دلته بېحرمتي کوې زه په قانون راغلی زما د ادارې مشر باني موجود دی الحمدلله د تحبین راورسېدو زما مشران شته
سبا 9 بجې دلته د مولانو اجلاس دی او هغوی به مشوره کوي څه فیصله به کوي او چې هغوی مونږ ته کوم لاهې عمل ناستو په هغې باندې مونږ ځو زمونږ د جومات مشر به هم ناستي سبا او بیا د هغې نه بعد چې مونږ ته څه منصوبه بندي راکړې شوه تاسو ټولو کارکنانو ته وایم د جمعیت علما اسلام ضلعي قیادت په راځي سبا د 10-11 نه بعد چې د تاسو ته کوم پیغام درکړی شو نو ما دپاره مه راځئ پلیز تاسو ته یم ګورئ چې دې محسن محمود دپاره د سره رانه شئ خو که د الله په کور غیرت او ننګ کولی شئ د الله د کور ته مینې د الله په کور مینې ماله به نه راځئ ستاسو د قسم چې ماله رانه شئ نعره تکبیر